مداح رسول مقبول صلی الله علیه وسلم بلبل مدینہ حاجی مقبری جان صاحب پشاور دے اته په پروګرام کې هر کله وایو کرم بتعریف سید العرب والعجم په 1990 کې دا چاپ شو. څلورم نمبر کتاب په تصوف باندې ما ولیکلو چې هغه کې د مختلف د سلاسل اربعو د بزرګانو تاریخ ولادت مکرمه کې پنځم میاشتې ماته وزارت کې رسول نیمه میاشتې په زمزم مبارک باندې ما ډیپټي کړی دا. یا ما یو کتاب هم لیکلی دی، پنځم نمبر کتاب فیضان حرمین شریفین سمې په مکه مکرمه کې لیکلی، اکثر کلامونه باب الفتح سره لیکلي دي. دویم نمبر کتاب زما چې دی د زړه مینه د دې کتابت شوی دی رستر باندې کول غواړي او خپل دیوان ما لیکلی دیوان ناصح ان شاء الله هغه هم ډیر زر د راشي. اسلام آباد نه ایوارډ هم ملاو شوی دی او په 2000 کې ماته اعزازي وظیفه هم ملاویږي. تر اوسه پورې جاری ده غسات په بردي بریلیان چې په برابر تل کوي او رکتی خوارشي اولیاء او تکنزل کوي. الله اکبر. باندې ماته استاد سیو علامه بن محمد چشتی سے بر د غراکو تخلص او جو استاد والد سے محترم رضوی صاحب چې دا او کتو ډیر زیات او خان ملوډي زیات خوشاله شو. د ګارد کې په های کورټ کې مې کیس داخل کو الله او بیا کیس ما وګټلو او بر مې پکې راوړو. زما شنه د ګارد کې بر مقبلي جان ناصح ډیر خري ډاکټري وو د په سړکونو نو په ټکټر کې بوتلو مونږ بزان بالکل پټ کول د زنانو په شانتي هغه کپړو ته لتی وي لتی مې بیا بدل کې غاړې کې اوخه چول او تقریبا استقبالي کار 8 کیلومتر مزر نه هغه پاغه شو کې ما پاغي کې وکړو د خوشالي اظهار وکړو او دز یو کې بیا د جمعیت رضوی صاحب سره نو ما رمضان شریف ما دوره تفسیر دلته کې په بعد بیا ما یو پېښور ته لاړم چشتي صاحب او تقریبا سلو کال میال ته تیر کړ 2 کال بیا په موچلړه کې د علوم غوسیه کې تیر کړ. د ډېر شال خاون علا ون علا نبی دې برتوي زمانہ بي دې زوایم زمانہ بي دې تاوي زمانہ بي دې زوایم زمانہ بي دې. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام علمی خبرو کې ز قربا صاحبزاده محمد جنید قادری تاسو سره بیا د یو نوې پروګرام کې د یو نوې شخصیت د اهم شخصیت سره یو پیر بیا تاسو خدمت کې ز حاضر شوم. پروګرام کې موجود زموږ سره انتهایی د شعر و شاعري او د نعتیه کلامونو په دغه لړ کې انتهایی اهم شخصیت چې په یو موقع وی رب پیدا کړه د دنیا ستا په خاطر، رب پیدا کړه د دنیا ستا په خاطر، دا دنیا و ما فیها ستا په خاطر، برناسح مقبری جان یہ صفت خوانم، برناسح مقبری جان یہ صفت خوانیم، خلق کوي خاطر زما ستا په خاطر. یقینا د شعر نه بتاسو اندازه لګولي چې مراد زما د اغینا د پېښور د سیمې سره د بوډنې کلی سره تعلق لرونکي یو ستر مشر شاعر او ستر مشر نعتخوان چې الله رب ذوالجلال ولا په आवाज کې انتهایی شیرینی مټاس خواږی خو دي او د ډېرې عرصې نه د نعتیه کلامونو په دغه سفر کې او مزل کوي او تر ډېر وخت پورې د دغه نعتیه کلامونو او د دین متین په دغه اړه باندې خدمت کوي. زما مراد دا غینا مداح رسول مقبول صلی الله علیه وسلم بلبل مدینہ حاجی مقبری جان صاحب پشاور دے اته په پروګرام کې هر کله وایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مقبری جان صاحب تاسو ډېر شکریا ادا کوم، تاسو موږ له وخت راکو او د دون لري نم تشریف راوړو، تاسو ډېر شکر گزار یو. ډېر مننه الجنید قادری صاحب
شکریه خو بس تاسو ادا کوم چې تاسو دومره تکلیف کړی دی او بنده فقیر له تاسو داسې لوی اعزاز ورکو الہ العالمین دی ستاسو عزتونه نور هم زیات کړي تاسو چې قابل قدر خلک یې او عزتمن خلک یې او تاسو له زه وایم چې د دې نه د چا نه څومره کېږي نو چې ستاسو سره د محبت اظهار کوي ځکه چې کم منصب تاسو سنبال کړی چې دا فروغ عشق رسول ورته ویل کېږي د نبي علیه الصلاۃ والسلام حضور پر نور سرور عالم فخر موجودات حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عشق شمع د خلکو پړونو کې بلوي الله رب جلال ستاسو په عمر کې په علم کې په اواز کې نور هم برکتونه واچولي کېږي امین ثم امین نو مقبلي جان صاحب یو داسې نوم دی چې د ډېر وخت نه د بچپن نه مونږ اورو زمونږ ډېر په مینه اورېدلي هم دي او تر اوسه ساعت پورې الحمدلله ستاسو اواز هغه شان دی تر او تازه دی زنده دی جوان دی او چې وخت تېرېږي هم نو ستاسو هغه شاعري داسې ده الحمدلله چې هغه ځان ښیي نو په دې بنیاد باندې تاسو سره قربان یو 20 منټه به مرکه کوو په دې بنیاد زموږ څه سوالات دي زموږ په ذهن کې څه زموږ د خلکو عوام الناسو په ذهن کې نو د ډېر وخت نه تاسو جی په محافلو مجالسو کې اینی او تاسو سره ناستي جوړیږي نو په دغه عقل باندې مونږ وایو چې راشه داسې سوالات به وي ذاتي سوالات به وي چې هغه به داسې په محافلو کې دی نه خبر نه وي مونږ به نن د پروګرام په وساطت باندې څه معلومات تاسو نه ترلاسه کړو مقبلي جان صاحب ټول ابتدایي سوال خو به موږ دا وکړو چې تاسو د دې خپل نعتخوانۍ باضابطه ابتدا دا د کله نه کړې ده او اولنی کم یو داسې نعت چې هغه تاسو وویو د خلکو په مجلس کې دا تقریبا 1978 یا 69 زه د 10 کالو ما یا 11 کالو ما یا د 9 لسو داسې بوم چې زمونږ په بورنۍ کلي کې محله لوهاران ورته ویلی شي په هغې کې زمونږ استاد صاحب و کریم الله استاد د هغې نامه وه چې هغه سبقونه ډېر ښایسته به خول د هغې د والد صاحب لالا استاد نامه وه ما په ناظره قرآن شریف هم سره ختم کړی و ماشوم ما او ما د حق جومات نه هغې به یو شپه باندې بزم کولو نو هغې کې به ما ناز شریف وي نو همبې کلام تقریبا دا کلام ما لیکلی و چې ان شاء الله چې ستا نگاه وي در بشو ټول کالی کم دیواله محبوب سبز ګنبد دا کلام دا نه مقبول و دا زما پهچان هم دی ډیډي خان ته زه تللی وم نو په داسې یو دشته کې روان وم ماشومانو صحیح کړم هغې اشاره وکړه چې هغه د کالي کم لیواله راغو ماشاءالله ډېر خوشحاله شوم زړه ته مې ډېره خوشحالي حاصله شوه تاسو پهچان دغه وګرځېدو دا غټه خبره ده زما پهچان وګرځېدو ما او یو صاحب راته ویلي مو چې مقبلي جان صاحب دا کلام ستا په دربار رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کې قبول شوی دی تا به انشاءالله الله پاک بوزي نو الله تبارک وتعالی مهربانیان یې وکړي او داسې به وي په پښتو کې چې د نعت شریف له برکته دا زمونږ تاسو سره تعلق استاد صاحب سره تعلق یا د اهل سنت والجماعت څومره ډېرې اشخاص چې د هغې سره تعلق دا صرف د حمد او د نعت شریف او د مناقب د دغې لارې یا د دې لارې ډېر ښکلې خبره مو کړه یعنی کالي کملي والا سبز ګنبد والا دا ستاسو یو پهچان بالکل همداسې ده او خلک د دې مطالبه هم کوي ډیمانډ هم کوي چې هر ځای کې وایي جي نو هغه ډېر اثر غورځوي نو نعتخواني تاسو د هغې موږ ته تعین وکړو چې کلم شروع کړی ده او بیا به دا ووایو چې اولنی نعتیه کلام مو دغه خو دا بیا مقبول هم شو یعنې دویم سوال زما دا دی چې د عوام الناسو په نظر کې هم دغه یو نعت و چې خلکو خوښ کړي داسې وه ډېر خوښ کړو ډېر خوښ کړو دوی په دومره پورې خوښ کړو چې د مختلف علاقو نه ډېري خان نه باجوړ نه سوات نه د مومندو علاقې نه د خیبر ایجنسۍ نه هغه ساعت موبایل دا نه وي نو خلک به زمونږ د غریبۍ جونګړې ته راټه شپه بیا راسره وکړه او د نعت شریف پسې به راتلو ما چې د خلکو عقیدت د نعت شریف سره وکتو نو ما زر یو ورکوټی غوندې کتاب جوړ کړو بس هغه خلکو له لیکل ما ته لږ مشکلات نو تقریبا 16 صفحې دا خواږه نعتونه د هغې شجره مبارکه د هغې نوم په 1990 کې همدغه سوال به جیز کوم هغه دا چې دام د عوامو سره شریک کړي چې یاره
تاسو خو شعر او شاعري هم کوئ الحمدلله نو نعتیه کلامونه خو به کافي لیکلي او کتابونه نو دا هم زموږ د عوامو سره شریک کړئ چې د شعر او شاعرۍ کې هم څومره کار کړی دی صاحب نو هغه به چې ما چې چاپ کو نو بابا چې څوک براغو تحفه کې به مې ولا ورکو و بس ناک لیکي ماته مشکلاتو دا زما لومبی دغه بیا هغې نه بعد ما کتاب ولیکلو دا 16 صفحې محفل ناصح غالبا چې دا 8 کاپیانې وي په یو کاپۍ کې 16 صفحې وي دا چاپ شو هغې نه بعد بیا بحر کرم بتعریف سید العرب والعجم په 1990 کې دا چاپ شو بیا دویم ایډیشن باندې زر بیا خلکو د هغې مانګ ډېر زیات نو دویم ایډیشن 2000 بیا چاپ شول هغې نه بعد 4 نمبر کتاب په تصوف باندې ما ولیکلو چې هغه کې د مختلف د سلاسل او ارباو د بزرګانو تاریخ ولادت مناقب دي پکې تاریخ ولادت او تاریخ وصال چې کوم صاحبان د دنیا نه وصال شوه دي هم پکې موجود دي د هغې شجره نسب د هغې شجره طریقت د هغې په نظم کې دی د هغې مناقب دي پکې د هغې شجرې دي پکې مختلف هغه ډېر د هغې په وجه سره ماته بیا خدای پاک داسې وکړه چې ماته اعزازي دغه ایوارډ هم د اسلام آباد اکادمیت نه ملاو شو افتخار عارف صاحب هغه ترمنو د ادبیاتو غیر علی ایوارډ هم راکو جی یعنی تا نعتیه کلامونه تاسو ښه بېشبها لیکلي دي او چاپ کړي هم دي نو دا د نعتیه کلامونو په دغه شعبه باندې ګورای شو نو دا به زم چې په کې پی کې ډېر کم وکړي ځکه چې نعتیه کلامونه لیکلي شوي وي د محمد امین باباجي صاحب نور الله مرقدو د هغوی مبارک تصانیف هم شته دی او داسې څه نور هم شته دی خو کمتر به زه وایم چې یو نعتخوان یو طرف ته نعتخواني کوي او بل طرف ته شاعري کوي نو دا جي تاسو ډېر د مونږ به هماغه خبر وکړو چې عشق رسول حب رسول هغه یوه پروانه د خلکو په وړونو کې اجاګر کولو او په هغې کې تاسو ډېر ښه کاوش کړی دی او لیکل هم کړي دي کلامونه هم لیکلي دي او بیا ویلي هم دي نو دا جي د هر چا د زندګۍ مقاصد مختلف وي اوس تاسو د زندګۍ عین مقصد که زه دا ووایم چې دا کم څه تاسو کوئ عشق رسول دا داسې یو عمل دی جي چې د دې فواید او ثمرات نه ختمېدونکي ثمرات دي نو دا ډېر د فخر او د اعزاز خبره ده چې برناصر مقبري جان صاحب یو طرف ته نعتخواني کړې ده نو بل طرف ته شعر او شاعري هم کړې ده او ډېر مقبول ترین کلامونه هغوی لیکلي دي او په محافلو کې هم پړاوي د خپلې شاعرۍ نه علاوه مقبري جان صاحب تاسو داسې د نور چا کلامونه خوښوئ چې په شوق یې وایې چاري کړي ولې نه جي د پښتو ژبې چې د هر چا په زړه کې ځای جوړ کړی دی او هر چا ته د تبرک لپاره د متل لپاره هم دغه یو شعر یاد وي چې کوهی مه کنه د بل سړي په لار کې چې ستا به د کوهي په غاړه لار شي یعنی رحمان بابا د عاشق رسول عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه بلکې هغه داسې بو چې الله تبارک وتعالی جل جلاله په هر زبان کې چاله یو دغه ورکوي عیسی ورکوي نو زم دا ټول عیسی بابا عبدالرحمن دی ورکړی ده ځکه چې دا کار یو شعر کې دا یو لوی فلسفه پرده ده او د حدیثو ترجماني کړي او جو ماته د هر څه چې ملاو شوي هم دي د شعر و شاعري شروع زما د عبدالرحمن بابا رحمت الله د مزار شریف نه ملاو شوي زبردست تاسو به ما هم دا سوال کوم چې تاسو په محافلو کې د رباعیات چې څومره وایي د رحمان بابا جی اکثر د هغې یو خصوصي اثر دی په تاسو او دا یو صاحب یو بزرګ ما ته اجازت کړی چې بچی د بنو پیر صاحب او د اچینی پیر صاحب باندې مشهور شیخ المشایخ سیدنا عبدالحکیم باباجي صاحب هغه سره په اچینی بالا کې اوس دفن هم دي ما ته هغې اجازت هم د دیوان عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه کې کړی دا د هغې خصوصي اثرات د دې نه یو شعر خامخا وایه یو شعر خیر دی وایه او د مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو شعر هم وایه تا ته به مخه کوله وي مکه ځکه بعضې ځایونو کې داسې وي چې خلک د هغې دغه نه خوښوي نو زه خوفیو وایم او پټ خو د ناسې هغه کوم روایات چې دی برقرار ساتي او همدا په کار همدا او د دې باثرات هم یو خوا مقبول ترین خلک وو چې به طور تبرک تاسو د هغوی اشعار وایه نو ظاهر خبره ده هغې باثر ډېر ښه وي قربان ما یو سوال بل هم دی که تاسو محسوسوئ نه هغه دا چې تپوسونه خو به کوو یو څو تپوسونه به نور هم کوو یو تپوس په دې کې دي داسې دی چې که موږ دا ووایو چې تاسو کم دور یاد کړو د هغې وخت تر دې پورې دا کافي وخت وشو په دې کې تاسو ځئ محافلو ته ځئ مجالسو ته ځئ
او سفرونه بم کوي او جو. یو خدام راته وی چې اوس اسانی شو کنه او یو اوس خو هر چا سره گاډي د موټر د پسکړ کې مخکې چې به محافل ته شپو له بدلې دا څه دا څنګه دی هاوس نو هغه هم راته لږ بیان کوي بیا داسې مشکل کټن حالات چې به کوي هغه هم راته ووایي یو دا چې د هغې محافلو چې کم هلته به تاسو په هغه وخت کې کول چې ترانسپورټ سهولت کم و او څومره جیرې ناتوارانو ته به مشکلات وکړي سخت وخت خو دغه تاسو تېر کړی که نه اوس خو ساوند سیسټم هم راغی اوس مجالسو کې جدا کیفیت وي او بل دا چې د تګ راتګ او بل خلکو سره هم دې فراواني راله خلک برداشت هم کولی شي او زه به دا چې فیصم زیاته شو هر څه زیاته شو هغه وخت کې غربت هم او داسې دغه نو چې تللی به پروګرامونو لا نو په کم نهج بدلې او څونه مخکې بدلې څونه وروسته بدلې او بل دا چې څه مشکلات پکې وکړو ډیر مشکلات دي داسې مشکلات چې کوم مشکلات مونږه برداشت کړي دي نو الله جل جلاله ته معلومه دي الله دې قبول امين د اسم خان علاقې ته مربوط ته ډیر زیات لم تقریبا ډیر کله ته تلما هغه سات بجټیاس لو په وګړو کې برسېدو او اتلس روپۍ ټیکټو په مدرسه کې منو ما په اف ټیکټو 9 روپۍ باندې وتلم لا یو کله دی چې هغه ته د جنت ټوکړه ویل شي هغه ته ډیر تلما او هغه نه مخکې ډېره معنی شعر چې دغه سره لګېدلي د شپې 4 بجې وختو ګاډي ته ماسخوتن ورسېدو 8 بجې پروګرام مو کوو بیا هم 4 بجې راته شو عقل یې موږ ګاډو صحیح نه کړو یعنې تاسو به مطلب یو ورځ مخکې تللی یو ورځ مخکې نه تاسو به چې د خپل ځای نه وتې نو مخکې به زه به چې هلته کله تلم نو ما ته به هغې وي چې مقبول جان صاحب دا پروګرام خو مونږ جوړ کړی دی خو ځان سره 15 شپږ شپې راوړم نو هغوی په هغه محفل کې اعلان وکړو نو هغه علاقه کې بیا وی به چې زموږ یعنې مکمل دوره به وه دوره به سبا له زمونږ کلي کې پروګرام دی بیا به هغې کې اعلان وکړو چې بله ورځ مقبول جان صاحب زموږ په کلي کې عالمان هم د هغه علاقې راغونډ شو د هغې نه دې خواته بیا دې خواته مومند علاقه کې اټوخیل ورته وایي اټوخیل ته زه تللی یم چې هغه به ټکټرې به وي د پاخه سړکونو نو په ټکټرو کې بوتلي مونږ به ځان بالکل پټ کړو لکه د زنانو په شانتې خلکو جی مینه په وخت کې د علماء سره او تاسو خبره چې تاسو به دغه تم خیال کوئ او دومره مینه چې موږ ځان پټ کړو نو هغه کپړو ته لتی وي لتی مونږ بیا بدلې کړي او دوړي به د کپاغه دغه کپړې مې سره نور مونږ بدلې کړي بیا او دا نو ډزې به هغه وکړي چې مونږ به ګبرو شو خوشحالي محسوس وکړه محبت اظهار او د هغې نه وروستو د استاد صاحب د استاد علما فخر اهل سنت والجماعت جناب حضرت علامه مولانا استادنا فضل جمیل رضوی صاحب چې اوس په حرمین شریفین کې دی الہ العالمین دی په ډېرو خوشحالو سره راولي کومې دعاګانې چې د هغوی په حق کې کوي خدای دې قبول کړي کومې دعاګانې چې هغوی موږ تاسو ته کوي هغه خدای قبول کړي او د هغوی په خاطر د خدای پاک دا سفر زموږ تاسو هم نصیب کړي د هغوی شاګرد جناب حضرت مولانا چې د هغوی اسم کریم اسم شریف جناب مولانا عبدالرازق صاحب دی ماشاءالله د واده له هم مونږ تلو ماشاءالله دسمبر میاشت وه کافي نیمه کالام ته دا تاسو څه وایي زه به دا ووایم زما عمر ډېر کم و زه ومه جی تاسو زما عمر زه کې حد بلوغ ته هم نه ورسېدی ډېر کم عمر ومه او دا منظر زما یاد شو بلکل استاد صاحب مو او احسان الله حسین صاحب مو د خیبر پختونخوا مشهور او معروف شان پہچان شخصیت او شمس الرحمن شمس صاحب مو ډېره یخني او عجیبه خوند په هغه ځای کې یو عجیبه مزه و پکې نور ډېر تکلیفونه داسې موږ تېر کړي دي چې داسې ځایونه یعنې هغه ځایونه دور دراز علاقې وې خامخا تګ کې به مشکلات وو که نه او موږ به چې کله چېرته سفر یې به وي او سفر محافل له به تلو نو د سهار نه به اکثر له مونږ بس چې ناشته به مو کړو روانېدو به ګاډي کوم ځای خو خلکو کې مینه ډېره وه جي محبت بل په امانه دا خبر پاتې شوه د کیمروت علاقه کې دا استادونه او استاد العلماء جناب حضرت علامه مولانا پیر محمد چشتی صاحب یو شاګرد خاص جز ضعیف العمر دی شادي خان استاد باندې مشهور دی ډوډا کله وته ویل شو هغه به استاد صاحب ته مې چې کوم ځای کې زما به شریف وي نو چشتی صاحب مبارک وته چې ډوډا شریف هغه کلی ته زاغي بوتل او ما لکه چې اورسېدم نو هغه خرچ او هغه په اوخه چولیو هغه گاډی کې اوخه چولیو او تقریبا استقبالي یې کاوه 6 کیلومتره مزر نو هغه په هغه شوګو کې ما په هغې کې وکړو چې ډېره خوشحالي هغې ظاهره کا او د خوشحالي اظهار یې وکړو او ډز یې وکړو بیا شپه مو کا
نو داسې ډیر ځایونو ته زه تللی یعنی تاسو مطلب دا چې سفرونه مې هم لرې کړي او خلکو مینه هم راکړې ده ډېره مینه خلکو محبت هم کړی دی او خلوص هم کړی دی اظهار هم کړی دی و دا چې د دغه دین برکت دی چې تاسو خلک مینه کوي هغه شعر کې تاسو وختي ما تاسو شعر وی کړی چې خلک کوي خاطر زما ستا په خاطر زموږ سره ډېر محترم قدردان او ډېر معتمد شخصیت د فن نعت او د شعر و شاعرۍ په لړ کې نوموړ نعت خوان جناب ډېر محترم بلبل مدینه حاجی مقبلی جان صاحب مرکه کې موجود دي نه بس سوالات مزید هم کو په دې اخلا باندې مقبلی جان صاحب یو خصوصي تخلص تاسو تخلق وي بر جی بر ناسه او سه دا بر ټکی مانس لري او درکړه چا دي جی دا زه تاسو د څنګه ما وختي وینو زه تقریبا سو په 1987 88 کې جامع غوثیه معینیه یاقوت پېښور په هغې کې داخل شوی وم او زما د اهل سنت والجماعت سره انتهایی عقیدت او محبت د مدارسو کې تاسو وخت تیر کړی الحمدلله او د فضل د فاضل مې الله مهرباني ده بیا غینه زبردست او نو ما با دا شعر آلته جوړ کړو چې په پوره بهدو بردي بریلیان چې په بره بره تل کوي او رکتي خوارشي اولیاء او تکنزل کوي الله اکبر باندې ما ته استاد صاحب علامه بن محمد چشتی صاحب بر دغه راکو تخلص دا د هغې نه اقتباس څه شو د هغه شعر او د بر نه مراد زمونږ دا کنایي الفاظ دي په دې باندې خواص پوهېږي عوام پرې نه پوهېږي زمونږ صاحبان چې چا سره زمونږ ډېر نږدې تعلق وي هغه خلک پرې پوهېږي هغه که صاحبان دي که عالمان دي که مفتیان دي که نعتخوانان دي که شاعران دي هر څوک پرې نه پوهېږي ډېر شیوخ پرې نه پوهېږي بر نه مراد زمونږ بریالي دی فخر کوو صحیح صحیح دا ما په شناختی کارت کې زما نو ما شناختی کارت کې په های کورټ کې مې کیس داخل کو الله او بیا کیس ما وګټلو او بر مې پکې راوستو زما شناختی کارت کې بر مقبلی جان ناصر ډېر ښه ښکلی دا د استاد او گفتو چې تاسو د هغې خیال وساتو تر دې چې لکه په شناختی کارت یې سم هم جوړ او د استاد والد صاحب محترم رضوي صاحب چې دا وکتو ډېر زیات وخاندل او ډېر زیات خوشحاله شو او د هغې استاد محترم چې بیا کوم ابوالفضل صاحب حضرت علامه مولانا فر سبحان مولوي صاحب مبارک القادري هغې وایي چې دا بریالي نه دی بلکې ابرل دی ابره اسم تبدیل دی بچو ته ویلو او همدغه اثر دی چې تاسو بر یې او الحمدلله یې به هم او خدای بر لره هم او په هر میدان کې خدای بریالي لري جی دغه شانتي دا تاسو خدمات زموږ سلام دی جی تاسو مخکې هم کړي دي اوس هم په د عمر په دې حصه کې تاسو هم لم زمونږ د ګران محترم حاجی مقبری جان صاحب باقاعده ښه بچیان مشران ښه زلمي دي او هغوی یقینا چې د دوی د بوج بیا هم ډېر پورته کړي خو نه د دوی خو مقصد چې کوم دی نو هغه که زه دا په دې سټیټ دا ووایم چې ګوره یو خبره د کې پي کې دا خصوصیت دی چې صوبې پنجاب دی او کرسي دی موږ دا خبره پاس کې غړی کوو چې موږ د نعتخوانۍ په مد کې نه دا ذریعه آمد ګرځو نه دا پیشه ګرځو او نه په دې باندې موږ د لالچ څخه غرض او مقصد وي بس زموږ صرف للهیت او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق مصطفی د خلکو په وړاندې کې اجاګر کول دي چې بر ناصح مقبری جان صاحب د دې سټیج باندې نن په دې عمر کې هم هغه خپل هغه د عشق مظاهره کوي او محافلو ته هغه شانتي حاضري کوي نو دا د دوی محبت دی او دا الله تبارک وتعالی دا محبت دا شانتي برقرار ساتي او د الله تبارک وتعالی دوام ورکړي تاسو چې دلته سفر دلته ډېر راتګ کړی نو زموږ د اکابرینو سره والد صاحب سره زموږ د ناظم صاحب سره نور د مدرسینو معلمینو سره هم تعلق پاتې شوي دا هم د ډېر وخت نه دی صاحب ډېر په دې په هغې کې دا استاد صاحب محترم ګیره مبارکه توره وه جی زما په مخ داسې لږ لږ ګیر راغلی وه ما داسې چې تاسو خو قطع کلامي ما خو ستاسو په معذرت سره د واده په موقع والد صاحب و یو کیسټ و داسې یو کاپي مونږ ته میلاو شوی په وخت د وي سي ار ډېر راوتی 1994 کې زما واده شوی او استاد صاحب پکې خاص تقریر کړی نعتخوانان هم پکې وکړو دا هغه وخت تعلق دی هغې نه مخکې زموږ سره تعلق دا چې دعوت مې کړو په هغې نه مخکې هغې باعث چې دی په دې 400
تورمزو میرا اجاره کړې وته دا غزي یو شخصیتو عاشق رسول ګل ماشټر صاحب دا غینمه وا هغه به اکثر له محافلو کې نظامت کولو سم برو خی زبردست دا سه و چې هغه د استاد صاحب تعریف صفت ما ته غي کړو چې تاسو کلام دا کالی کوم دی ورته کې چا ویلو ډیر خدای خدایان ویلو غالبا چې بلبل سرحد ماشټر عبدالرازق صاحب ویلو نور خدایان بم ویلي نو او استاد صاحب وستا کلامونه ډیر زیات خو یو کته اکثر ملاقات شنو بر صاحب وستا ډیر زیات خو شنو په هغه ځای باندې ځکه غالبا چې بیا سلام دراغم بیا محافل له مراتلمه زبردست دا وخت نه یو تاسو تعلق راچلی جی دا سه سوالات با اختتامی او دو سوال وګورم هغه دا چې د دومره تاسو کم خپل کارګزاري چې بیان کړنه جی دا هغه وخت نه ناتخوانی کوي او لګي نو د سه موخه راغلی چې تاسو خو زویم چې قدردانی ډیره پکار ده خو بیا هم داسې د روټین مطابق او د رسم و رواج مطابق چې حوصله افزایي کړې ده د ایوارډ په شکل کې د انعام په شکل کې او جی الحمدلله تاسو ما هم ویلي چې ما ته د اکاډمي ادبیات اسلام آباد نه دغه ایوارډ هم ملاو شوی دی او په 2000 کې غالبا چې ما ته اعزازي وظیفه هم ملاویږي تر اوسه پورې جاری ده غسات 1500 بیا 2000 شو بیا 3000 شو او دام دي دغه د ناشری برکت د حمد برکت د ناشری برکت د منقبت شری برکت زبردست او د سیدنا شاه عبد القادر جیلانی سے مبارک فیضان دی نو هغه بیا 15000 شو 2000 شو اوس دیار لزره مهانه کور ته اعزازي کور ته راځي دا د برکات او ثمرات دي دا زمينه مجي ما خالص لله فی الله د محبت نبی لیکلو هغه هم غوې هغه جی مونږ زه چې ما بل پر احسان ناصر صاحب سره مرکه ونو دا خبر وکړه په دې کې چې دا زمون خلک دا دي د سرو سره د تللو لایق دي دا شان لکه د نبی صلی الله علیه وسلم دا غوی عظمت ته سلام او زمون په خله چې دا غوی الفاظ راځي او دا غوی صفات خواني راځي نو زه مې دا جهان دا ټول مال او دولت کو په یو طریقې کې خو دي شي او د نبی اسلام صفات نو هغه سره مقابله نشي کوي دي او بیا نبی اسلام په خپل دور کې د صحابه سره دغه محبت کړي کنه او انعامات ور کړی نو دا صرف په دې غرض چې څوک هم سکی نو غتاو سره خپل مینه کوي دا پکار هم د کوي ډیر مینه لګنه ډیر سوال بل هم دی هغه دا چې تاسو اکتساب علم ته لګیږي چې دا علمی سفر دا څنګه شروع کړو د چانم د اکتساب فیس په دغه بنیاد غسته د علم مختلف مدارسونه ما فیض حاصل کړی دی فنون ابتدایي کتابونه ما خپل کلی کې د بومنۍ قاضي صاحب قرآن سرور صاحب سره الہ العالمین غیر الرحمت کې چې هغه استاد علماء دغه ویلو بیا لاړم جامع غوثیه موینیه یکت پېښور ته لاړم چشتي صاحب او تقریبا 3 کال مې هلته تیر کړ 2 کال بیا په موچلړه کې د علوم غوثیه کې تیر کړ بیا سو وخت داسې په ګلبرګ کې مسجد حضرا او دارالعلوم غوثیه هغه کې تیر کړو هغه نه بعد بیا دور تفسیر لزه دلته ملکن درګی ته راغم د ملي ډاک سره چې کوم د استاد علماء جناب حضرت علامه مفتی فضل جمیل رضوی صاحب سره نو ما رمضان شریفو ما دور تفسیر دلته کې په نه بعد بیا ما تجوید الحمدلله هم وکړو ماشاءالله دوه کال خلک یو کال کې ما دوه کال او الله مهرباني کړې دا اسناد ټول ما سره شته د خدای فضل دی دا کمال خبره ده چې محض ناتخوانی نه ده الحمدلله ناتخوانی سره پلس شاعری او پلس بیا د علم په بنیاد معقولات منقولات چوته لیکي قرآن او حدیث او بیا تاسو چې د دوره تفسیر فوري دا ما کړی دا هم د اعزاز خبره ده تاسو ته چې جی څومره مقام الحمدلله ملاو دی په دې کې بنیادی خبره ده هم د چیرې تاسو محض یو طرف ته نه تلی بلکې وسره هم علمی سفر هم جاری ساتل دی او بیا تر تجوید پورې د قرآن کریم او دغه څومره مالها مالها چې الله تبارک وتعالى پاک تاسو له امور درکړي بس هم اخري او پیغام تاسو ډېر تنګونه زموږ عوام لا د نوجوانانو لا څومره کتون کې دی او پیغام ورکړي او بیا تاسو د خوخي هغه تاسو هر یو کلام یو دوه کړي مونږ ته بزمزمه کې بیا ان شاء الله اجازه وکړي یو پیغام مخکې ورکړي زما ټول عوامو خواص او عوامو ته مسلمانانو ته دا درخواست دی چې
عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ځکه چې الله جل جلاله فرمایي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. زبردست. څه چې دینو د محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک په لمن کې دی، په محبت کې دی، په اطاعت کې دی. الہ العالمین دغه مبارکانو محبت او اطاعت زموږ نصیب کړي. آمین. موږ ته چې داسې ملاو شوي دي کله سعادت د حرمین شریفین ملاو شوی دی. بالکل دا خبره پکې وکړه. ما په څومره کلامونو کې دا ویل دي چې کاش چې خادم مې د آقا نبی روضه کې وی پاکه مدینه کې دا مې ارمان دی او دا ارمان لرم نبی کله به درځم نبی دا انشاءالله چې ستا نګاوي در بشم تعالی کالي کوم دی وردا استغاثې په دربار کې سره د معاف سلم او تاسو به تور خدام هم پاتې شو او نو هغه خدای پاک سعادت نصیب کړو. په خادمانو کې عزت له او په حرمین شریفینو کې په مکه مکرمه کې پنځم اجتماع ته وزاره کې رسول الله نیمه میاشتې په زمزم مبارک باندې ما ډیوټي کړی ده او دا البته بیا ما یو کتاب هم لیکلی دی، 5 نمبر کتاب فیضان حرمین شریفین سمې په مکه مکرمه کې لیکلی، اکثر کلامونه باب الفتح سره لیکلي دي او څه په مدینه شریفه کې په ریاض الجنت کې په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې هغه نه کتاب جوړ شي. 5 نمبر فیضان حرمین شریفین، بیا هغې نه بعد 6 نمبر کتاب چې دی فیضان اولیاء دا چاپ شوي دي، منظر عام ته راغلي دي. اوس چې دی 9 نمبر کتاب زما چې دی د زړه مینه د دې کتابت شوی دی رستر باندې کول غواړي او خپل دیوان مالک له دیوان ناصح ان شاء الله هغه هم ډیر زر د چراشي زما نور مواد ډیر زیات دي خو بس عذر سره پاتې دي. اختبار په طریقه تاسو طاقت وستر. امين. عوام ته زدا خاص او درخواست کوم چې خپل بچي خپل ځانونه خپل بچي خپل کورونه د محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر صفاتونو او تعریفونو باندې خسته کوي. بشک او تاسو بچي او یو دو کړه راته جوړ به اجازه غواړم ان شاء الله. توے زمانہ بھی دے زوایم زمانہ بھی دے تاوے زمانہ بھی دے زوایم زمانہ بھی دے دلیلوی شالخون علاون علانا بھی دے برتوے زمانہ بھی دے زوایم زمانہ بھی دے تاوے زمانہ بھی دے زوایم زمانہ بھی دے مولا ستایل حبیب ہر چانا ډیر ښکلی حبیب مولا ستایل حبیب هر چانا ډیر ښکلی حبیب هم د معراج په شپه یې خپل ځان ته بللی حبیب هم د معراج په شپه یې خپل ځان ته بللی حبیب هم د معراج په شپه یې خپل ځان ته بللی حبیب زه ترې قربان شمه او زه ترې قربان شم بېشک زیری د عیسی نبی دیتا وے زمانہ بھی دے زوایم زمانہ بھی دیتا وے زمانہ بھی دے زوایم زمانہ بھی دے. ماشاءالله زبردست ډیر الله ډیر خپل خوندې وکړو تاسو سره مونږ یو ساعت ناسته وکړه. الله تبارک وتعالى تاسو جزای خیر درکړي. دا اوجی ډیر محترم ډیر قدردان زمونږ د پېښور پیښور د بوډنې کلی د سیمې سره تعلق لرونکي نادګو شاعر او خوشالخان او سینیر نادخوان چې تاسو د هغوی ډېر څومره چې کارګزاري وه څومره د هغوی د زندګۍ په اړه سوالاتو تقریبا مونږ هغه د دوی نه وتپوسل او دوی موږ ته د هغې جوابونه هم راکړه. الله تبارک وتعالی دې د دوی په علم او په اواز کې نور هم برکتونه کېښودي. شو همدې سره ما کوربه صاحبزاده محمد جنید قادري له راکړې اجازت وما علینا الا البلاغ المبین.